اکثر د علماو مجمع تاسو ته ویم خپل اکابر بلولو غل پر اکابر م پرې دی زه تاسو ته حقیقت ویم والد صاحب د وفات نه تقریبا 4-5 ورځې مخکې پورې دا خبره وه چې بچو یو خبره درته کوم اسی بی الحمدلله تاسو په زړه کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت شته ختم نبوت معنی عاشقان یې بده زما تسلی ده د الله مینه محبت تاسو کشته کدی معنی سابق قدم پاتې کېدل غواړي د صحابه کرامو او قریب کې خپل اکابر علماء دیوبند لمن سره وابسته شي ویزه تاسو ته لیکل را کوم د دنیا یو کافر تاسو ته شکست نشي را کولی تاسو د لین نه نشي اوټ کولی خپل اکابر باندې پرې دی خپل اکابر لولای او زما دا پیغام چې دا خلکو ته ورسوي او رسوي هر وخت قسم دی په کم میدان کې په کم ډګر باندې بهادر نه بهادر کستا مخ کې راشي ان شاء الله د تاریخ سره د تعلق په وجه باندې تا تک څومره غټ دشمن مخ کې راغی کدی امریکای دشمن دی کدی یورپ دی اسرائیل دی څوک منافق دی د ایران کافر دی کاغه د ملک بادشاہان دی ان شاء الله ستا مقابله غ په اس ډګر کې نشي کولی الحمدلله هنن چوکې مونږه یریګو ولی چې مونږ خپل اکابرو د اسلاف او تاریخ پرې خېدی حضرت شیخ الهند غول ولی سوکو حضرت شیخ الهند نم اخلو ولک تاریخ الولا کردار الولا چسیر مالټاو حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه ور سره پقید کېو یو ځل حضرت مدنی رحمت الله علیه افل استاد نه تپوس کې حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه نه حضرت د انګریزان شپې نیمه شپه تاسو چرتی بوزي نو جواب ولا ورنکو یو شپه بی دویمه بی دریمه نو حضرت مدنی رحمت الله علیه په خپل ځان قید کې ور کړو چې زه خپل استاد خدمت وکم اوس داسې شاګردان شته اوس غو مقابله کوي دی ولې ولاړ دی زه ولې لیډر نشم دی لیډر کېږي زه مخکې لیډر شم اے طلباو اے علماو ځان ته ویم صرف تاسو ته نه ویم ځان ته هم اورومه تاسو ته ویم خپل استادانو قدر وکړئ خپل مشرانو قدر وکړئ چې کوم ځای کې مشر راشي سرکته کتاب الله اوچت کی مقابله مکه استاد سره مقابله نه کیږي مور او پلار سره نه کیږي مرشد سره نه کیږي تب وختي تور مانه ځان غټ غټ کې او یاد ساته مستقبل ستا همیشه لپاره ناکامی لیکل ده ته ځان کته کا رستو کتاب الله بلند کی ان شاء الله حضرت مدنی صاحب نن نوم ولې په دنیا جهان ژوند دی خپل استاد لپاره ځان جیل ته ورسو چې زه استاد خدمت وکم د یخ شپې وې د یخ شپې ګرم اوبو بندوبست نو حضرت مدنی رحمت الله علیه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه لوټې کې به اوبه واچولي په ځان به کمبل واچو ټوله شپه تر تهجد پورې به دغسې ناستو او لوټه به یې سینې سره لګولې وه چې د دې په تپش سره هغه دا اوبه لږې ګرمې شي کولی شي ته زه کولی شو نن سبا کې نشي کولی او تهجد وخت بشه خپل استاد لپاره به اوبه ورکړئ تپوس یې به یې وکړه شاګرده بچیه حسین احمد دا اوبه خو ډېرې یخې دي خو دا تا چې کومې ماله راکړې دا تړمې تړمې دي او حل به یې ورته نه وي چې دا ولې تړمې دي جی وي بس دا تړمې شلې بیا شاګرد تپوس کې استاد نه هره شپه تاسو بي راشئ چرته بي ډېرې مجبوره که حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وفرمایل وي زما را کمیس لږ اوچت که چې اوچت یې کړه دومره به انګریزانو وهه دومره به انګریزانو وهه چې د ملا نه به یې وینې را بهېدلې و خپل شاګرد ته یې چرته هی هوف ونه کړو ولې چې هر څه زه کوم هغه خپل رب لپاره کومه زه ولې دنیا مخکې ځان ښیمه چې ډېرې مجبوره کړه بیا روژه راله شیخ الهند رحمت الله علیه افسوس وکړه هی کاش کې یو بهترین قاري صاحب وی ټول به په جوماتونو کې مدرسو خانقاګانو کې به حافظانو پسې ولاړي قرآن به اوري چې ما ته هم یو بهترین قاري صاحب مخکې ولاړ ما ته قرآن اورو جړلې حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته حضرت تاسو وایې
خبره ورته د زړه بیان کړه وی حضرت تاسو به ماته دعا کوئ زه به محنت کوم ان شاء الله زه به تاسو ته په روژې کې پوره قرآن اوروم رضی حضرت مدني صاحب سپاره یادوله لږ وخت لپاره داسې نه اوس خو د روژې والا حافظان دي 24 घंटियों में लिखी आई बया पे झटकी हुई लिखी आई अगर हाफिज कुरान न जा हजरत मदनी साहब अगर दर्द तकवा जुहद दे उस्ताद दवा दे मुर्शिद दवा रजे वैसे पारा लग वक्त याद अकड़ा और शपे बे हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ततराओ के शल रकातों के बे कुरान और लिखिया बा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा म्याच 13 अशला कुरान खत्म और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह पूरा हाफिज कुरान